مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. وعن معاذ الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس. رواه أبو داود والحاكم او كما قال عليه الصلاة والسلام. سلام د حافظانو مرتبو ته می سلام، قرآن چی یادوی حقی سنو ته می سلام. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. درود شریف په شوق سره ووایئ. اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما. ور سره بختور هغه والدین دي چې د هغې بچو قرآن کریم یا په ناظره ختم کو یا په حفظ ختم کو، په مخ د ځمکه د دې نه بله لویه خوشحالي دا د مور پلار دپاره نشته. او دا یاد وساتئ چې قرآن کریم سره تعلق او نسبت دا په یو طریقه جوړ کې په دې دنیا کې د دې قرآن کریم نه چې کمې ډلې او کم قومونه او کم خلک لرې شوي دي هغه ذلیل او رسوا او تباه او برباد شوي، هم په دنیا کې هم په قبر آخرت کې. او کم خلک چې قرآن شریف ته نږدې شو او دې سره مینه وکړه یا د دې په خپل براه راست علم حاصل کو، یہ د دې چې کم دی درس او تدریس کو نورو مسلمانانو بچو ته د دې تعلیم ورکو او یا د دې خادم جوړ شو، نو همدغه ډلې کامیابي دي. د دې نه ما سوا چې بل څلورم شو نه تباه او برباد دي، چې نه درس کو نه د دې زده کړه په خپله وکړه نه بل چاته وښوده او نه خدمت وکړو د داسې خلکو د مدارسو طلبه کرامو علما کرامو د قرآن شریف د خادمانو خادم نشو نو بیا هغه هلاک دی او تباه او برباد دی. الله مو د هلاکت د ژوند نه وساته. قرآن کریم یو آیت کریمه مې ولوستو د سورې بقرې 269 نمبر آیت کریمه ده، درېمه سپاره ده. رب ذوالجلال فرمایي یؤتی الحکمة من یشاء، ورکوي رب ذوالجلال حکمت چاته چې خوښه شي، چاته چې وغواړي. حکمت نه مراد مفسرین کرام یو قول دا فرمایي چې د دې نه مراد علم د قرآن کریم دی. د قرآن کریم علم چې الله پاک چاته وغواړي چاته خوښه شي نو ورکړي کنه. ومن یؤت الحکمة او چاته چې ورکړی شو حکمت د قرآن کریم علوم فقد اوتیا فتحقیق سره ورکړی شو خیرا کثیرا ډیر لوی خیر دته ورکړی شو. وما يذكر الا اولو الالباب، نصیحت نه قبلی نصیحت نه اخلی مگر خاوندان د عقل من خلق ذی شعور خلق هوښیار خلق هغه د دې آیتونو د قرآن شریف نه هغه نصیحت اخلی. نو عزتمندو قرآن کریم کې دا لوی خیر الله تبارک وتعالی دې ماشومانو تم نصیب کو، د دې مور او پلار ته نصیب کو. حدیث مبارک راځم خو یاد وساتئ د قرآن کریم د زده کړې نه په مخ د ځمکه بل بهتر او عظیم کار نشته د رب ذوالجلال په در. د قرآن کریم د تعلیم درس او تدریس نه بل بهتر کار نشته. ځکه بخاری شریف امام مسلم شریف حدیث مبارک صحیح سته را نقل کړي چې اے پتا څو کې غوره او بهتر خلک څوک دی، هغه نه چې ډېرې بنګلې جوړې کړي، هغه نه چې لوی MBBS ډاکټر او لوی ریسرچر جوړ شو، هغه نه چې لوی ساینسدان جوړ شو، هغه نه چې د آکسفورډ یونیورسټۍ ته ورسېد د امریکې او د لندن په یونیورسټو کې سبقونه وي، هغه خلک نه چې پراپرټي ډېره پیدا کړه، هغه خلک نه چې د یو وطن بادشاه صدر وزیر اعظم وزیر اعلی جوړ شو، نه بلکې غوره بهتره پتا څو کې هغه څوک دی آقا و مولا امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سراج منیر داعی الله جناب محمد رسول الله ټول وی صلی الله علیه و آله وسلم. هغه حضرت فرمایي چې اے تاسو کې غوره خلک هغه دي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، چې قرآن کریم تعلیم په خپل حاصل کو، به د قرآن کریم تعلیم دا نور مسلمانانو بچو ته ورسو، مسلمانانو ته ورسو، دغه در کې غوره او بهتره خلک. او حدیث مبارکه میں ابو داود شریف مستدرک حاکم حدیث مبارک را نقل کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د دې حدیث مبارک راوی معاذ جهنی رضی الله تعالی عنہ مبارک دی. فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سے فرمایي
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من قرأ القرآن چا چې قرآن کریم ولستو خو صرف لوستل نه دی ګوره صرف لوستل نه دی وعمل بما فيه د لوستلو نه پس په ناظره او په حفظ ویلو او یادولو نه پس بیا عمل وکړو په هر هغه څه چې په قرآن شریف کې قرآن کریم باندې عمل وکړو وعمل بما فيه نو بچی تاسو لپاره دا ګوره دنیاوي خبره ده ټولو طلبه او زمونږ ټولو دپاره چې ګوره قرآن کریم لوستلو سره په دې هر حکم عمل دی د قرآن شریف الله به بیا تاسو ته ثمرې او هغه ټول ثوابونه وجرونه او مور او پلار ته میلاویږي نو اوس چا چې قرآن شریف ولوستو عمل پې وکړو بیا په قرآن کریم باندې اول بسوال داه تاج یوم القیامت الله جل جلاله به د مور او پلار ته داسې یو تاج د قیامت پر ورځ په سرۍ چې ضوءه احسن من ضوء الشمس د دغې رڼا دا به د نور د رڼا نه چې کم دی هغه ډېر د مور او پلار دپاره دا فضیلت دی وښایه راته یو حدیث روایت کنه چې ستا بچی او زما بچی ډاکټر او MBBS جوړ شي او ډېر زیات کورونه اربونه روپۍ پیدا کی یا MNA PA صدر وزیر اعظم شو نو د هغې د مور او پلار ته به الله تاج په سر کړي د هغې خلکو دپاره شته نشته د هغې خلکو دپاره دا فضیلت ازان نه خبره ده که په ښه نیت باندې دغې عهدو ته ورسېد او مسلمانو عدل والو انصاف والو په دې قوم خفه شو او د دین او د اسلام خدمت په دغې جامه کې مو کړو الله به له اجر ورکړي زمونږ عقیده ده ورکوي به ول الله اجر کم ډاکټر چې قصاب نه وي او د الله د رضا لپاره د مسلمانانو د انسانیت خدمت کوي الله به اجر ورکوي کم عهده چاته میلاو ده د هغې عهدې قدر یې وکړو د هغې ټوله لوازمات دي څومره فرایض دي هغې سر ته ورسول الله به ول اجر ورکړي ځان له مسله ده ځان له یو ټاپک دی خو غرض دا چې مور او پلار ته که تاج په سریږي د قیامت په ورځ هغه تاج چې رڼا د نور د رڼا نه تیزه ده هغه تاج د دې بچو د قرآن کریم د تعلیم په برکت به الله پاک دې مور او پلار ته دغه تاج ورپسري اوس سوچ کوي چې د دې ماشومانو د حافظ قرآن به څومره لویه مرتبه نو زه دقه یو میسج بس خپله خبره ختموم چې قرآن کریم تعلیم د دې د عام کولو کوشش وکړي هر فرد د معاشرې که سپین ږیري دي که عامي دي که هغه ځوان دي که هغه په سرکاري ادارو کې دي که هغه غیر سرکاري ادارو کې دي که هغه په هر یو میدان دي چې دی مسلمان او کلمې ویلې د لا اله الا الله محمد رسول الله او په قرآن کریم ایمان دی او دا د ټولو کتابونو سردار او هدایت عظیم مصدق کتاب ګڼي نو یاد وساتئ چې د دې قرآن